بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا وخت مونږ په مټې بازار کې ولاړ یو. زما سره زما ملګری امجد علي سورج هغه هم موجود دی. د هغه سره به هم خبرې کوو. تاسو ته پته ده چې په ټوله صوبه کې په سوات کې مکمل چې دی هغه لاکډاون دی. په مونږ په کلیو کې خلک کینو، په کلیو کې دنیا خلک دي او 15 او 10 د دې پورې خلک یو ځای راغونډ شوي ناسي. نو په دې حواله باندې امجد علي سورج نه به پوښتنه کوو چې هغه زموږ د خلکو ته څه پیغام ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورج صاحب څه پیغام به ورکوي؟ برالي خان ډیره زیاته مننه، تشکر. کتونکو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن څلورمه ورځ ده د مټې بازار بند دی. دغه شانتي کې په موږ خپل سوات والو، خیبر پښتونخوا والو، یا ټول پاکستان والو مقصد دا نه دی چې بس دا دکانونه بند کړل، مارکیټونه بند کړل او موږ په کلو کې په بیټکونو کې ځای په ځای باندې ناست یو، په کوڅو کې به ناست یو، دکانونو مخې ته به ناست یو. خپل بچو به دغه ته لیږو، د ګرونونو ته لیږو. داسې نه ده پکار. موږ له پکار ده چې موږ خپل بچي د ګرونونو نه منع کړو، د ګڼو د ځایونو نه منع کړو. پکار د موږ لا چې موږ د خپلو بچو هم خیال وساتو، د نورو خلکو هم خیال وساتو. فرض کا دا وبا چې کومه راخواره شوې ده او دا د ملک ته راننوتو الله د دغې د خاطره زموږ مشران وایي چې تاسو په خپل کورونو کې کینئ، ناسته وکئ. که چېرته دا یو سړی د ځان سره راوړي د وطن ته، د هغه نه یو ته ولګي، د بل نه بیا بل ته لګي، بیا کور ته ویسي. د دې د خاطره هغو دا سختي کوي مشران پوهان چې تاسو مهرباني وکړئ په خپل کورونو کې ناسته وکړئ. نو زموږ دپاره دا ضروري خبره ده چې موږ اول په سر په خپل ځان باندې دغه عمل وکړو، په خپل بچو باندې وکړو چې خپل بچي د کورونو نه بهر ته ونه باسو. که ډېر ملګري دا خبره وکړي چې تاسو په دې وخت باندې دلته کې څه کوئ، نو زموږ مجبوریانې دي، موږ د میډیا له موږ کار کوو، زموږ په سر څه ذمهواریانې تاسو در رسو. دغه پیغامونه ستاسو دپاره موږ راوتلي یو. ما ته به هم ګورئ، ما هم ماکس اچولی دی، ملګري بهر هم اچولی دی. نو دغه شانتي کې تاسو هم وکړئ چې ماکس استعمال کړئ، خپل لاسونه بار بار وینځئ، په کورونو کې ناسته وکړئ، د کورونو نه بهر ته مه راوځئ. ستاسو د ټولو به ډېره زیاته مننه وي. جی بالکل. تاسو زموږ د ملګري د امجد علي سورج خبرې واورېدې. زموږ کم ډاکټران چې دي، کم په فرنټ لاین باندې چې هغوی ولاړ دي، دې خطرناکې او دې کم لاعلاج کم مرض چې دی، کم وبا چې ده، کرونا وایرس، د هغې د مخنیوي دپاره دغه شانتې زمونږ ډي سی سوات، اسسټنټ کمشنر مټه، اسپتال انتظامیه، پولیس، نو الله ته وګورئ. نور ستړیواله او ستړه مه جوړوئ، ګڼه مه جوړوئ. ځای په ځای باندې دا لاکډاون مطلب دا نه دی چې یاره دکانونه بند شي. د لاکډاون مطلب دا و چې تاسو په خپل کورونو کې کینئ او هغه تدابیر چې کم تاسو له حکومت درکوي، کم چې محکمه صحت درکوي، تاسو په هغې باندې عمل وکړئ. مونږ په د دې سره د ټولو سیاسي پارټیانو مشرانو ته هم خواست کوو چې هغوی د مهرباني وکړي، هغوی دې په دې کې خپل کردار ادا کړي، خلکو له دې پیغام ورکړي چې دا د سختي وخت دی او په دې کې مونږ ټولو له یووالی پکار دی چې د دې کم افت چې دی، کم کرونا وایرس چې دی، د دې مخنیوی وشي. دغه شانتې مونږ د کلیو مشرانو ته هم خواست کوو، کم چې د کلي مشران دي او خلک په خبره اوري، خلک په هغو په جرګو کې کینی، او زمونږ ډېر د سوات او خاص کر د مټې ډېر درانه پښتانه خلک دی، یقینا د هغوی په خبره باندې به هم خلک عمل کوي. هغوی له هم پکار دي چې هغوی په خپل کلي کې، په خپلو محلو کې، په خپل ځایونو کې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مهرباني وکړئ. حکومت چې کم دا وخت کمې خبرې کوي، کم احتیاطي تدابیر تاسو له درکوي، تاسو په هغې باندې عمل وکړئ، د کورونو نه مه راوځئ. که فرض که موږ په دې څیزونو باندې عمل وکړو نو موږ به د دې مخنیوی وکړو. او خدای نه که فرض که یو کیس په دې مټه کې ښکاره شو نو یقینا چې دا به زموږ دپاره د دې مټې د خلکو دپاره، د سوات د خلکو دپاره ډېر زیاته خطرناک وي. ځکه چې آلریډي زموږ په کورونو کې، زموږ په ذهنونو کې او یو خوب دی، یو مایوسي ده، نو دا به نوره هم سیوا شي. او د دې صرف او صرف ځکه چې د ډاکټرانو نه موږ هم اورو، د مشرانو نه اورو، د عالمانو نه اورو چې د دې صرف او صرف یو علاج چې دی هغه دی چې تاسو په خپل کورونو کې کینئ او هغه تدابیر چې کم تاسو له حکومت درکوي، کم چې محکمه صحت درکوي، تاسو په هغې باندې عمل وکړئ.